د نوښار مختلفو علاقو کې جي دې ټایم کې خلقو نه باقاعده تاوانونه بتې وصولول هغه شروع شوي دي. امن و امان صورتحال دومره نازک شوی دی او دومره د امن و امان نه تماشه جوړه ده چې مختلفو علاقو نه موږ ته اطلاعات راځي چې خلکو نه بتې وصولیږي او دا په بو کې د ډاک بیسو د وزیر ګړی دې علاقو نه مسلسل اطلاعات دا دي چې دلته کې خلکو نه تاوانونه او بتې وصولیږي. نو یو طرف ته د خلکو له امن و امان صورتحال بیړه غرقه کړې ده، بل طرف ته منشیات فروشي او ورسره د بتې وصولول د دې باندې دومره تیزی سره او دومره منظم طریقې سره کار شروع دی چې اطلاعات دا دي چې خلکو کې یو خوف و هراس هم خور شوی دی. زه ګڼم چې دا بتخوري، منشیات فروشي، اغوا برای تاوان او سټریټ کرایم دا ناسور دي او وزیر اعلی ډیپټي کمشنر صاحب پولیس افسران دی له پکار دي چې عوامو ته دې حوالې سره تحفظ ورکي او د ټولو نه غټه خبره دا ده که دی نشي کولی نو بیا صوبایي امن جرګه هغې ته خلقو باقاعده درخواستونه ورکول شروع کړي دي او رابطې ورته کوي چې جي راشئ دلته رشکرکشي وکئ. نو دا زما د ادارو دپاره، زما د حکومت دپاره، زما د دې متعلقه چې څومره محکمې دي ای دپاره د شرم مقام دی او ای دپاره علمیه ده چې خلق متعلقه محکمو په ځای عام سیاسي جمهور ته او بیا داسې امن جرګو ته هغوی ته درخواستونه کوي او هغوی ته منتونه کوي چې راشئ دلته کې امن و امان قایم کوي. که دا صورتحال نو زما د دې محکمو، زما د دې پولیس د دوی څه ذمهداریانې جوړیږي او د دوی به بیا په معاشره کې څه مقامي. خو دا ډیره ضروري خبره ده چې مختلفو علاقو نه اطلاعات دا دي چې دلته نه ښه منظم طریقې سره خلکو نه بتې وصولول شروع شوي دي او دا ډیر خطرناک صورتحال طرف ته روان دي. مونږ به د دې خلاف هر قسمه نه صرف اواز اوچتو بلکې چې کم سیاسي جمهور دی د هغوی د راویښولو او هغوی دې حوالې سره په یو پلیټ فارم راوستو او دې حوالې سره د بنګ انداز کې د هغوی جرګه منعقد کول او د هغوی دې حوالې سره پلین جوړول دې کې به ډېر لوی کردار هم ادا کوو او مونږ وایو چې دا اولنی چې کوم ذمهداري ده نو هغه زما د پولیس ته. خو افسوسناکه خبره دا ده چې په دې باندې انتهایی خاموشي ده او د هغې خاموشۍ د وجې نه دغه بدتخوري د سټریټ کرایم صورت کې نن زما په جی ټي روډ، زما په بازار کې او په پبو بازار کې، په نوشهره کینټ بازار کې، په جهانګیري بازار کې د تماچې په زور د پرس او د موبایل اخیستو هغې ځای ته را رسېدلې ده. نو دا چې کوم لرې ځایونو کې هغه واړه جرایم جرمونه نو په هغې باندې بیا کار نه کیږي، بیا دا جرم غټیږي او دا بیا د غټو ښارونو ته او غټو بازارونو ته راځي. نو دې نه پس دې سره زه ګڼم چې دا زما تاجر برادري، زما سیاسي جمهور، زما سیاستدانانو دپاره دا د هغوی دپاره د خطرې ګنټی ده.